اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللہ خلقا پیدا کړی دی کل دابت من ماء هر یو زی روح د جنس د اوبونا فمنهم بیا په دغه حلقت کې من بعضې داسې دي یمشي علی بطنه چې ګرځي په خېټه ومنهم او بعض من هاغه دي يمشي على رجلين چې ګرځي په دوو خپو ومنهم من يمشي على اربع او بعض داسې دي چې په څلورو خپو ګرځي يخلق الله ما يشاء الله پیدا وخت کوي څنګه چې اراده وشي ان الله بشک الله على كل شيء قدير فهر یو سیز باندې قدرت لرونکی دی لقد انزلنا آیات مبینات په تحقیق سره را لیږلي دي موږ نهي واضحه والله یهدي من یشاء الله پاک لار ښیي چاته چې اراده وشي الى صراط مستقیم نیغ لار الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د الله پاک د قدرت نخي بیانېږي الله پاک وی هغه انسان چې هغه طلب کوي او هغه انسان چې هغه زمانه د هدایت توفیق غواړي د هغه دپاره په دې خپل حلقت کې او د دې زنده سر و زیروح په حلقت کې بس کاره نښې دي هغه چې په دې باندې سوچ وکړي نو کافي ده الله وی والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه الله هر یو زیروح چې کوم څیز کې ساشتا هغه د جنس د اوبو نه پیدا کړی الله وی بیا د ټولو هغه اوبو هغه یو شان دي د هغې رنګونو کې هم فرق نشته د هغې په خواصو کې هم فرق نشته ته بیا هغې ته وګوره حلقت ته وګوره چې بعضې یمشي علی بطنه په خېټه ګرځي لکه د مار هغې لاړو الله پاک د سره خپې نه دي ورکړي حالانکې هغه اوبو چې کوم نور زنده سر ته پیدا دي هم د هغه اوبو نه پیدا دي الله وی ولې مې داسې کړي په دې وجه باندې چې انسان ته مې دا طریقه ښولې ده چې انسان هر یو څیز له به هیله بانه لټی باقي کار زما دی ستا کار صرف محنت کولی دی هیلې باندې نه مقصد محنت دی ته به محنت کې ته به خپه پخپه نه اچې ته چې کم یو کار شروع کې د هغې دپاره به ته محنت کې ته به کلمه وې بیا پس د کلمې ویلو نه مقصد زما دا دی ته به ابتدا کې داسې بني چې تا هغه اوبو ته چې کوم دی لاس نیسلي چې دا اوبو په خپله زما دی لاس ته راشي نه دا لاس به ورپسې ښکته کې نه هغه اوبو به راځي الله پاک وی ته زما حلقت ته وګوره که د هغه اوبو نه ما زیروح پیدا کړی دی او که هغه غیر زیروح دی لکه هغه اونی بوټي دي هم که یو قسم اوبه مې ول کړي دي بعضې څیز هغه زیلدار دی هغې صرف زیلی کړي دي د بعضې څیز په بل باندې سپورټ دی د بعضې څیز هغې تنه هغه قابل استعمال ده او د بعضې څیز تنه قابل استعمال نه ده حالانکې په اوبو کې خو فرق نشته اکه یو قسم اوبه دي نو که دا کمال د اوبو وې دا ټول څیزونه به یو شان دي بس یا به یو شوه وه یا به یو توتو یا به یو انار او یو امو الله وی نه دا ما صرف او صرف انسان تا ته محنت طریقه ښولې ده کوونکې ځئ خو بې هیلې نه کومه هیله به ته جوړې بیا کار کولو هغه زما دی څومره چې ستا نیت خالصي څومره چې ستا محنتي دومره به پکې دله زه ترقي در کومه ومنهم من یمشي علی رجلین بعضې په هغې کې داسې دي چې په دوه خپو ګرځي بعضې په خېټه ګرځي الله پاک د مار هغه پښتو کې دومره لچک پیدا کړی دی چې هغه ماتېږي نه هغه اوړي راوړي هغه پې چې کوم دی نو ګرځي بعضې څیز هغه په دوه خپو ګرځي لکه انسان شو الله پاک د هغه یو قسم اوبو نه پیدا کړی دی لیکن د هغې دپاره الله پاک هغه دوه خپې هغه قابل استعمال پوره د طاقت ګرځولي دي او بعضې مفسرین په دې کې دا هم وایي چې الله پاک د دې خېټې باندې د ګرځېدونکو نه مقصد چې کوم دی هغه انسان اغوستی دی چې کوم انسان هغه د الله احکامات نه مني نو الله وایي هغه خپل هغه ارکان نه استعمالي چې ما کوم رکنونه دلته لیږلي دي چې هغه مونځ دی حج دی زکات دی حقوق الله دی حقوق العباد دی هغه دی د هغې نه کار نه اخلي دی په خېټه روان دی یعنی دی زما الټه روان دی زما مخالفت کوي او د دوه خپو نه بعضې مفسرینو هغه توحید او رسالت اخیستی دی چې هغې وایي د دې دوه خپو نه مقصد دا دی بعضې انسانان پکې داسې دي هغه هم الله یو مني هم یې پیغمبر مني هغې له الله پاک وایي ما هدایت ورکړی دی ځکه چې یې طلب کړی دی
ومنهم من يمشي على اربع، بعضې پکې داسې دي چې په څلورو خپو ګرځي، هغوی له ما څلور خپې ورکړي دي، او بعضې پکې داسې دي لکه د زنځې په شان دی چې د هغې بې شمېره خپې دي، هغې ته په اردو کې هزار فام وایي چې د دې د زرو نه سیوا خپې دي، او بعضې ورته چې کوم دی نو کنکجوره وایي، کنکجوره ورته ځکه وایي چې لکه د کجورې دا چې کم ځای نه څانګې کټ کېږي بلا شي یو طرف ته بل طرف ته بس تشې مونډې هغې لکه د مونډو په شان د دنیا خپي. الله وایي زما حلقت دی، اکه یو قسم اوبه دي چې ما څنګه پیدا کولي نو هغه شانتې دي. او بعضې مفسرین وایي د څلورو خپو نه مقصد هغه د اسلام هغه پنځه ارکان، هغه شپږ څلور ارکان دي مستقل طور باندې، چې هغه یو مونځ دی، یو کلمه طیبه ده، مونځ دی، روژه ده او حج دی. دې نه مقصد چې کوم دی نو دا دي بعضې کسان داسې دي چې هغه ټول ارکان مني، بعضې کسان داسې دي چې هغه ارکان ټول نه مني. الله پاک وایي حالانکه ټولو له هدایت ما یو شانتې ورکړی دی. الله وایي زما د هدایت مثال په شان د باران دی، باران په ټولو ځمکو یو شانتې کېږي، چې کومه زرخیزه هغه فصل کوي او چې کومه خورۍ هغه جاړي بوټي کوي، حالانکه باران کې فرق نشته، هغه یو قسم باران دی. نو دغه شانتې په ټولو ذهنونو باندې یو شانتې خبره ورځي چې کوم ذهن زرخیزي اته هدایت والی، او چې کوم هغه کون ذهني باندې ورته سره اثر ونه کي لکه د خورۍ ځمکې په شانتې. یخلق الله ما یشاء، الله پاک خپل خلقت کوي چې څنګه خوښه شي، د الله چې څنګه اراده وشي هغه شانتې کوي. چې یو انسان هغه طلب کوي د الله نه د توفیق، یو انسان هغه طلب کوي د الله نه د هدایت د سمې لارې، الله وایي هغه له زه توفیق هم ورکوم، هغه له سمه لار هم ورکوم. او چې کوم یو کس زمانه طلب نه کوي نو هغه ته طلب ضرورت دی، ځکه چې به بل ورځ ما ته را مخامخ کېږي، لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي په تاسو کې هغه انسانان چې هغوی اوس د عمر هغه حصې ته رسېدلي دي چې د هغوی طاقتونه کمزوري شوي دي، یعنې مقصد د هغوی نه بوډا دی، موږ به یې شپېته کاله والو، نو هغوی له اوس پکار دا دي چې هغوی د آخرت په امور باندې زیاته توجه ورکړي په ځای دی چې د دنیا امور له توجه ورکړي. هغوی د دنیا امور کم کړي چې هغوی پکې منځونو له په ټایم راځي، ځکه چې دا منځونه دا قرض هغوی له بل څوک نشي خلاصولی، دا به دې ځان له پخپله خلاصوي. دی چې ټوله ورځ محنت وکړي مزدوري کړي، اوس په دې عمر کې هم د ده طاقت دومره دی چې دی بیا ساري مونځ نه پاسي، نو بیا د ده بچي دله د ساري مالي مونځ نشي راګرځولی. دله پکار دا دی چې اوس خپل اکټیویټي کم کړي چې دی د وخت سملي، دی زر دمه کېږي چې دی پکې د ساري مالي مونځ له راپاسي. الله پاک وایي لیکن داسې خلک څوک دی، دا به کم خلک کوي چې هغوی طلب خو کوي، کوشش شروع کړي، نه هغه خلک الله پاک چې کوم دی ستاسو خیال نی چې کوم یو سړی عادي د تهجدو په هغه د تهجدو په ټایم باندې خود به خود راپاسي، کوم یو کس د ساري مالي د مونځ عادي چې هغه بانګ له راځي یا مونځ له راځي، نو هغه ته د ګړۍ ټایم کول ضرورت نی، هغه ټایم له خود به خود پاسي، ولې هغه د الله نه چې کوم دی نو طلب کړی دی، الله ولا هغه توفیق ورکوي. الله پاک وایي یخلق ما یشاء، الله پیدا کول کوي څنګه چې خوښه شي، چې څوک دې نه څنګه طلب کوي هغه شانتې هغه د هغه دپاره هدایت مقرروي. ان الله علی کل شیء قدیر، بېشک الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی، هغه په سزا باندې هم قدرت لري او هغه په جزا باندې هم قدرت لري. لقد انزلنا آیات مبینات، حضور تا ته درلیږلي دي موږ په دې قرآن کې واضح احکامات چې په کم الله رضا کېږي او په کم ناراضه کېږي. والله یهدي من یشاء، الله هدایت کی چاہتے چې خوښ شي. حضور دا ستا کار نه دی، ستا صرف او صرف دعوت ورکول دي، ستا صرف او صرف نصیحت کول دي، هغې ته خبره رسول دي، باقي هدایت هغه د الله په لاس کې دی او طلب د انسان په لاس کې دی. الی صراط مستقیم د نیغې لارې، او نیغه لاره کومه ده چې په هغې باندې دی د الله د رضا کارونه وکړي، په هغې باندې دی د آخرت تیاري وکړي، په هغې باندې دی د پیغمبر علیه السلام د شفاعت ځان قابل وګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم
والله خلق كل دابة مما الله هر یو زی روح پیدا کړی دی د جنس د اوبونا فمنهم من يمشي على بطنه بعضې پکې داسې دي چې په خېټه ګرځي ومنهم من يمشي على رجلين بعضې پکې په دوه خپو ګرځي ومنهم من يمشي على اربع بعضې په څلورو خپو ګرځي يخلق الله ما يشاء الله پیدا کول کوي څنګه چې خوښه شي ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر یو څیز قدرت لرونکی دی لقد انزلنا آیات مبینات په تحقیق سره موږ نازل کړي دي احکامات واضحه والله الله يهدي من يشاء هدایت کی چاته چې اراده وشي الى صراط مستقیم د نیغې لارې والله خلق كل دابة مما الله هر یو زی روح پیدا کړی دی د جنس د اوبونا فمنهم من يمشي على بطنه بعضې پکې په خېټه ګرځي ومنهم من يمشي على رجلين بعضې پکې په دوه خپو ګرځي ومنهم من يمشي على اربع بعضې په څلور خپو ګرځي يخلق الله ما يشاء الله پیدا کول کوي څنګه چې اراده وشي ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی لقد انزلنا آیات مبینات په تحقیق سره موږ نازل کړي دي نښې واضحه والله الله يهدي هدایت کوي من یشاء چاته چې اراده وشي الى صراط مستقیم د نیغې لارې